کم عالم گزار کې پاغه گزار کې بی غیرت نوجوان چې سباره دغه مخ کې سرخ کته کړو تا ته چې قبول کړی دی دا خزه چې در تر واقع پاغه عالم گزار کې پاغه درویش گزار کې چې په 3000 تنخواه باندې زما ستا بچی ته سبق کوي پاغه درویش باندې گزار د توبې د وستلو صحیح طریقه کوم یو ده داسې توبه چې په هغه سره د انسان واړه او لوی ګناهونه الله ټول معاف کړي او د بدن د ګناهونو د پیټي او د بوجنه داسې سپک شي او داسې صفا شي لکه په کوم ورځ چې دی د خپلې مور نه پیدا او په ده پسې نه وړه ګناه وه او نه ورپسې غټه ګناه وه نو یو بنده تپوس کوي چې د یوې ښځې یو خاوند مړ شو دی د بل سړي سره نکاح وکړه هغه هم وفات شو بیا د بل سړي سره نکاح وکړه نو په ژوند باندې خو د دې نکاح د دوه دریو کسانو سره وشوه نو د قیامت په ورځ به په جنت کې دا ښځه د کم خاوند سره د تهجد د منځ د پاره خوب شرط دی که نه یو سړی اوده شوی نه وي هغه هم تهجد کولی شي دلته مسله څنګه ده دویمه دا چې د تهجد بهتر ټیم کم یو دی او دریمه دا چې تهجد څو رکاته پکار دي کم از کم څو رکاته دي او زیات نه زیات څو رکاته د نبی علیه السلام مبارک اکثر و بیشتر او عام معمول څو چې څو رکاته تهجد به کول دا څو ضرور کم عالم گزار کې پاغه گزار کې بی غیرت نوجوان چې سباره دغه مخ کې سرخ کته کړو تا ته چې قبول کړی دی دا خزه چې در تر واقع پاغه عالم گزار کې پاغه درویش گزار کې چې په 3000 تنخواه باندې زما ستا بچی ته سبق کوي پاغه درویش باندې گزار کې چې محترم ملګرو یو انتهایی دردناک ویډیو را سره وګورئ دا یو دوه علما دي په یو محله او په یو کوڅه باندې تیریږي او یو ظالم د طائف د خلکو یاد را تازه کوي د الله پیغمبر نشته خو په وارثانو باندې گزار کوي نو تاسو دا ویډیو وګورئ د دې نه پس در سره انتهایی د نصیحت نه ډکي او انتهایی فایده‌مند یو څو خبرې در سره شیر کوم چې خو اول دا ویډیو وګورئ او دا د درد نه ډک منظر وګورئ بیا په یو څو خبرې کوو ښځې تاسو دا ویډیو وکتله یقینا چې چا په زړه کې ایمان او مؤمني که نه مؤمن نو دا منظر نه دی دا د هغه دپاره بیخي د برداشت قابل نه دی او کم خلک چې زمونږ د دین خلاف دي که نه د پټکي او د ګیرې او د عالم خلاف دي نو هغه خلک به د دې ویډیو په کتلو خوشحالیږي خو په دې کې یوه خاص ډله ده چې په پاکستان کې پیروکار ښه ډېر دي او مشران په بهر دنیا کې ناستې دي چې هغې ته وایي قادیانان یاره زه په دې ډېر خفه شم که د هغوی مخې ته دا ویډیو راغلي که نه چې هغوی به په دې کومه خوشحالي کړي بس انتها به د هغوی د خوشحالۍ نه ولې شپږ سمندره اخوا د قادیانانو مشر ناسته مرزا مسرور نامې ده د ټولې دنیا د قادیانانو مشر او هغه په خپل بیان کې وایي چې په پاکستان کې علما موجودي که نه نو زمونږ دا بنده مخه څوک هم نشي کولا وخلی او په بل بیان کې وایي چې د پاکستان علما کم تقریر هم کوي نو موږ یادوي او دا خبره کوي چې په سمندر کې د دوو میانو جګړه مې په دې کې به د قادیانانو لاسي وي دا د پاکستان د علما په موږ پسې لګیا دي نو چې در په در او در په دیکه دی قادیانې نو هغه ستاره دغه درویش او د فقیر عالم د برکت دی کم چې په مسجد کې ناست دی او زما بچي ته څه ښیي عقیده د ختم نبوت ورته ښیي او د پیغمبر دشمن ورته ښیي دا کار د عالم دی دا بل چا نه دی دا کار د علماو دی اوس په دغه عالم پسې به زه کاڼی رلمه بوتل به رلمه چوکه به رلمه او زه به په هغه باندې ګزار کوم ای مسلمانه کم طرف ته لاړې کم طرف ته لاړې یار هغه عمل دی اختیار که چې یهودي لم ته شرم ورځي عیسايي لم ته شرم ورځي که دا ګزار ماشوم کړی د ماشوم ذهن چا جوړ کو که دا ګزار نوجوان کړی نوجوانه موږ دا خبره نه کوو الله دې درته هدایت وکړي د دې عمل نه پس دې الله ر توبې توفیق درکړي خو که د هدایت قابل نه او د توبې توفیق درته نه ملاویږي نو دغه لاسونه د الله داسې کاږه کا چې د دې ټولې دنیا دپاره او د ژوندو دپاره سبق جوړ شي سبق په کوم عالم گزار کې په چا گزار کې چا چې ته پیدا شو ستا په غوږ کې اذان ویو په هغه باندې گزار کې که ته وایې چې اذان ما ته پلار او تره ویلې پلار او تره ته د اذان چا وښود ته هغه عالم ولې پکاڼي شرم او حیا نه درځي تا ته او په چا گزار کې چې ته کله په خبرو رالی نو الف باتا قاعده چې درته وښوده کور کې چې د نمور او پلار تنګ و په کور کې د شور او غوبل کو نو په جومات کې دقه درویش قاری صاحب تا سره دماغ خرابول او الف باتا یې درته ښوده پوز یې درله پاکوله وړې وړې خبرې د لوړلې او په جومات کې تقه لارولې
په پوړو په درې دي میتیازي کړي دي هغه هم دله وینځلي ټیک شو لکه نه په هغه باندې ګزار کې شرم و حیا لري که نه لري و د الله بنده ایمانی جذبه شته که نشته تربیت تی چرته شوی غیرت شته که نشته په کم کور کې لوی شوی په کم عالم گزار کې په هغه گزار کې نه بې غیرته نوجوانه چې سبا یې د هغه مخکې سرخ کته کړی تا ته وایي چې قبوله کړې دی دا ښځه چې درته روا کوي په هغه عالم گزار کې په هغه درویش گزار کې چې په 3000 تنخواه باندې زما ستا بچی ته سبق کوي په هغه درویش باندې گزار کې چې د ټولو نه په کمه تنخواه باندې پایي په هغه درویش گزار کې چې د جنازې په موقع د پلار مخې ته پروتي دا غیر حاضر نه دی د نکاح په موقع غیر حاضر نه دی د جرګې په موقع غیر حاضر نه دی د جمع د طوفان او د سیلاب او د ګلې په موقع باندې غیر حاضر نه دی زما مسجد په آباد دی زما جوجره په آباد زما مړی په آباد دی زما ژوندې په آباد دی و بې غیرته الله دې تا ته هدایت وکړي په هغه ګزار کې په دغه فقیر او درویش گزار کې د قیامت پر ورځ ګریوان نه ونیسي او د الله مخې ته دې راکړي په هغه گزار کې د امت مسلمه باندې چې د ټولو نه نن زیات احسانات دي په هغه گزار کې شرم و حیا لري نه لري او تا چې څونه مسلې دي قسم مې خوړلې سبا کوم او روجه کې مې غلط کار کړی سبا کوم او دا بدکاري را نشوي سبا کوم او ښځې ته مې طلاق ویلې سبا کوم د دې ټولو خبرو لپاره چې چاته ته را منډې وې ته په هغه ګزار کې په خپل محسن ګزار کې د جرګې په موقع د جنازې په موقع به د هغه مخې ته پروتې په هغه باندې ګزار کې ستا دپاره به دعا کوي چې خښتې کې سر او خپو ته چې د تلاوت نه کړی تر هغې دې نه پرېږدي په هغه ګزار کې و د خدای بنده د خدای نه یریږي تلاوتونه درته وکړي دعاګانې در پسې کوي په هغه باندې ګزار کې د الله خاطر وکړئ کم طرف ته لاړئ د الله عذاب له قسم دی دعوت ورکوئ داسې مه کوئ داسې مه کوئ توبه وباسئ الله ته رجوع وکړئ وصلی الله علیه د توبې د ویستلو صحیح طریقه کومه یوه ده داسې توبه چې په هغې سره د انسان واړه او لوی ګناهونه الله ټول معاف کړي او د ده دا بدن د ګناهونو د پیټي او د بوج نه داسې سپک شي او داسې صفا شي لکه په کومه ورځ چې دی د خپلې مور نه پیدا او په ده پسې نه وړه ګناه وه او نه ورپسې غټه ګناه وه نو داسې دا بدن صفا کېدل به په کومه طریقه باندې د توبې سره کیږي دا به را سره لازمي په دې کې پیژنئ د توبې فضیلت به را سره پیژنئ او بیا به لازمي د خپلو مسلمانانو ورونو سره شیر کوئ که چاته الله په دغه طریقه د توبې توفیق ورکي نو موږ او تاسو به د هغه سره په اجر کې شریک یو ګوره جی اول نمبر دا ده حدیث مبارک کې راځي توبه ویستونکې د ګناه نه داسې دی لکه ده چې اډو ګناه کړی نه ده ټیک شو لکه نه چې تا کله د ګناه نه په صدق سره توبه وکړه په صحیح طریقې سره دې توبه وکړله نو دا ګناه الله چې تا په کومو اندامونه کړی د هغې نه هم ختمه کړي د قیامت په ورځ به دا اندامونه په تا ګویي نه کوي په کومه ځمکه چې دې کړې ده د هغه ځمکې نه هم میټاو کړي د فرشتو په رجسټرو کې درج ده د فرشتو د رجسټرو نه هم میټاو کړي او په کومه زمانه وخت کې چې دې کړې د شپه ورځ نو د هغې نه هم الله ریکارډ ختم کړي نو دا ګناه ستا مکمل څه د وړه ګناه ده او که غټه ګناه ده دا الله جل شانو ختمه کی او بل قرآن کی راضی ان الله يحب التوابین الله پاک کوئی کم خلق چې توبه ماته وباسي د خلکو سره محبت کوم نو زما محترمه که ته غواړې چې د الله محبوب بنده جوړ شم رازه د الله سره جوړه وکا او جوړه په څه طریقه کې نو د هغه جوړې صحیح طریقه موږ ته علماو په کتابونو کې ښودلې ده صرف زبانی جمع خرچ نه چې توبه توبه او صرف زبانی جمع خرچ نه چې استغفر الله استغفر الله او نور مبتلا په ګناه کې ما راځي صحیح طریقه د هغه توبې را سره وپېژنئ ګوره جی د ټولو نه مخکې علماو د دې توبې د پاره صحیح توبې د پاره 3 شرطونه لکه په شرح د مسلم کې امام نووي رحمت الله علیه چې لوی محدث دی هغه ذکر کوي د ټولو نه اول شرط دا دی چې ته به ګناه پرېږدې توبه وباسې که نه د ګناه نه به لاس را بند کړي د ګناه ځي ته به نه ځي د ګناه سوچ فکر به نه کړي ټیک شوله داسې نه چې ته په ګناه کې مبتلا یې او بیا دې توبې وباسې او ګناه کې دې مبتلا نو دا توبې نه قبلېږي چغلخوري د درکې دروغ دې درکې په زنا کې مبتلا په حرامو کې مبتلا په نورو نومې قسمه ګناه کې مبتلا ول د ګناه نه ځان رامنې کا ټیک شوله یو شرط خدا شو چې ګناه به پرېږدي داسې نه چې په ګناه کې لګي او توبې وباسې اوس که دا ګناه داسې وه چې دا پس عمل کولو سره ختمېده نو هغه عمل به کې لکه فرض منځونه په یو سړي پاتې دی او دی قضا نه راګرځي او توبې وباسي نو فرض منځ د په توبه نه ماف کېږي دا قضا به راګرځي فرضي روجې په یو انسان پاتې دی او دی وایي چې زه توبه وباسم دا دې ماته ماف شي نو دا په توبې سره نه ماف کېږي دا فرضي روجې به ته څه کېږي
دا براګرځي دغه شان یو کس باندې زکات فرض دی او دا زکات نه ورکوي نو دا په توبه نه ماف کیږي دا زکات به اول ورکوي بیا به توبه وباسي حج په یو سړي باندې فرض دی او دی حج لنځي او توبې وباسي او دی وایي چې زما د ګناه ماف شي نه حدیث کې راځي چې کم سړي باندې حج فرض دی او دا حج نه کوي نو د خوخه د يهودي مري او که نصراني مري یعنی داسې خطرناک مرګ دل راتلی شي داسې خطرناک مرګ ول راتلی شي نو ته دا په توبې سره نه ماف کیږي چې ته به څه کې ته به حج بکې او دغه شان چې کومه دی نو څه به کې که و ګناه داسې ده چې هغې له شریعت کفاره مقرر کړې ده نو کفاره به ګورې ورکې قسم دې خوړلی چې دا کار به نه کوم او قسم دې مات کو نو دا ګناه په توبه نه ماف کیږي دې دپاره شریعت کفاره مقرر کړې هغه کفاره به ورکې یا یو سړي فرضي روژه د رمضان نیولې وه په قصې ماته کړې ده ټیک شو لکه نه نو د دې دپاره شریعت څه کفاره مقرر کړي چې 2 میاشتې پرله پسې روجي بنیسي دا په توبه باندې نه معاف کیږي نو اولنې شرط دا شو جی ښه او دویم شرط دا شو چې کومه ګناه دې کړې ده که نه سخت به پې خپېمانه شي د زړه نه به خپېمانه شي چې کله الله ته دعا کوي او توبه وباسي نو حدیث کې راځي چې وجاړه الله ته که جړه نه درځي که نه په قصد د جړه انداز جوړ کا په قصد شه د جړه انداز جوړ کا د عجزۍ انداز جوړ کا نو دویمه شرط دا دی چې سخت به خپېمانه شي په خپل کړي ګناه باندې ټیک شولا او دریم شرط دا شو چې عزم جازم به وکي پر روان وخت کې بکلک عزم وکي چې زه به بیا ګناه ته چرې هم نه نږدې کېږم داسې کلک عزم به وکي پخته اراده به وکي نو دا دریم نمبر شرط شو ټیک شو لکه نه نو او څلورم شرط پکې یو عالمان داخل کړي دي ګناه تعلق د انسان سره لکه چا حق دی خوړلی وغه در باندې پوري نو اول خدا سه وکړه چې هغه خپل حق ورکو که حق نه ورکې نو هغه نه بیا معافي وغواړه چې معافي درته کی نو ګورې دا څلورم شرط پکې شته کړه چې حق در باندې پوري نو دام په توبه باندې نه معاف کیږي نو اوس د توبې طریقه دا شوه چې 2 رکعاته صلات توبه به وکړي چې هر ټیم یې کړه تهجد ټیم ډېر به بهتري او بیا به په دې طریقه باندې څه توبه وباسي الله ته به وجاړي او سخت به په خپلو اعمالو پښیمانه شو دا 3 واړه 4 واړه شرطونه به پر خپله توبه کې موجود کی ټیک شوله او دا د طریقه چې کم تفصیل ما وکړو په دې به عملو کې تا ته به الله پاک د ګناه نه نجات نصیب کړي او په صحیح طریقه توبه به دي قبوله کړي وصلی الله علی النبی د تهجد د منځ د پاره خوب شرط دی کنه یو سړی اوده شوی نه وي هغه هم تهجد کولی شي دلته مسله څنګه ده دویمه دا چې د تهجد بهتر ټیم کم یو دی او دریمه دا چې تهجد 100 رکعاته پکار دي کم از کم 100 رکعاته دی او زیات نه زیات 100 رکعاته د نبی علیہ السلام مبارک اکثر او بیشتر او عام معمول سو چې 100 رکعاته تهجد به کول دا سو ضروری مسلې د تهجد متعلق را سره په دیننی کلیپ کې پیژنې اوله مسله دا پیژنه چې د تهجد د منځ د پاره خوب شرط نه دی که یو سړی اډو د ماسختن نه اوده شوی نه دی ټول شپه دی نه دی اوده نو دی د تهجد په نیت باندې نفل وکي کاغه د شپې اوله حصہ کې وکي که د شپې په مابین درمیان د شپې په مینس کې وکي او که د شپې اخیره حصہ کې وکي د سبا د خاتون مخکې دا به د تهجد حسابيږي او د تب په دې د تهجد اجر ملاويږي لہذا خوب پکې شرط نه دی څنګه چې په بعضی خلکو کې مشهوره ده بهتر ټیم د تهجد وسه دی نو اخیره شپه د شپې اخیره حصہ کم چې د پښمنی ټیم دی د سبا د خاتون مخکې ټیم دی دا د تهجد بهتر ټیم دی کم زیات فضیلت چې د تهجد راغله نو په دغه ټیم کې راغله چې احادیث مبارکو کې راځي چې الله جل شانه د خپل شان لایقه مناسب او مطابق اخیری اسمان ته راځي او دا ناره لګي چې څوک بخنه غختون کې شته چې هغه ته بخنه وکړو څوک حاجتمن شته چې داغه حاجت پوره کو موږ نه وغواړي او حاجت یې سکو پوره کو نو دا فضایل چې کم دي دا د شپې د اخیری سی باره کې څه دا راغلی دي خو نور تهجد بغیر د خوب نه کیږي او د شپې په مینس کې او د شپې په اوله حصہ کې کیږي د یو سړی په ځان یقین نشته چې رزه د شپې اخیره حصہ کې پاسم او زړی غواړي چې تهجد مرانه پاتې نشي ټیک شو لکه نه نو دې بیا دا معمول جوړ کی چې کله دا د ماسختن فرض منځو کې او ورپسې سنتو کې او وتر اعلان کړي نو دقل ته د وتر نه مخکې 2 رکعاته یا 4 رکعاته یا 6 رکعاته څومره چې کوي د تهجد په نیت باندې وکینو د حدیث مبارکو د رڼا مطابق دا به د تهجد منځ حسابيږي او د پر تهجد اجر ملاویږي چې دا مسله خو ختمه شوه تهجد دي 100 رکعات نو کم از کم 2 رکعات او زیات نه زیات چې کم په سنت ثابت دي نبی علیہ السلام 200 رکعات پورې سکړي دي تهجد کړي دي خو عام او اکثر او بیشتر معمول د نبی علیہ السلام سو 8 رکعات تهجد به کول 8 رکعات عام او اکثر کړي دي د عام معمول د مبارک دی وجنه فقهای حنفیه
د هغوی رای دا ده چې بهتره دا ده چې سړی 100 رکعته تهجد کوي 8 رکعته تهجد کوي. نو که چا په ځان یقین وي چې زه د شپې تهجدو ته پاڅېدی شم نو هغه دپاره بهتره دا ده چې دا ویتر پرېږدي د شپې اول تهجد وکړي او د هغې نه پس څه وکړي ویتر وکړي یعنې دا ویتر اخري مونځ وګرځوي. خو که چا په ځان یقین نه وي نو بیا د ویتر کوي د ماسخوتن نه او د شپې د بیا تهجدو ته څه کېږي دا دی بیا پاسی. نو د دې ډېر لوی فضیلت راغلی دی. لہذا د تهجد متعلق دا څو ډېر ضروري خبرې وي چې بعضې ملګرو یې تپوسونه هم کړي او څه شکوک او شبهات د ملګرو په ذهنونو کې خوارو نو ما ویل چې دا د دې ملګرو د ذهنونو نه څه شي دا ختم شي. لہذا محترمو په خپلې هم زده کوي او چې څومره ملګرو ته رسولی شي هغوی ته ورسوئ. که تاسو له الله توفیق نه درکوي نو بل ته به ورسي هغه له به الله توفیق ورکړي نو موږ او تاسو ته به پې هم اجر میلاویږي. وصلی الله علی النبی. یو بنده تپوس کوي چې د یوې ښځې یو خاوند مړ شو دی د بل سړي سره نکاح وکړه هغه هم وفات شو بیا د بل سړي سره نکاح وکړه نو په ژوند باندې خو د دې نکاح د 2-3 کسانو سره وشوه نو د قیامت په ورځ به په جنت کې دا ښځه د کم خاوند سره ټیک شوله. جواب دا دی جی دې باره کې 3 قوله دي کتابونو ذکر کړي. اولنی دا دی چې دې ښځې له به اختیار ورکړلی شي چې ستا کم خاون خوښ وي او ته په خوښه د کم خاون سره کېږي د حق خاون سره شه. ټیک شوله دا یو قول شو. دویم قول پکې دا دی په حدیثو سره ثابت چې دا ښځه به د هغه خاون سره کم خاون چې د دې ښځې سره ښه سلوک کړی دی د دې د حقوقو خیال یې ساتلی دی او ښه سلوک یې ورسره کړی ښه برتاو یې ورسره کړی نو دا ښځه به د حق خاون سره په جنت کې. او دریم قول پکې دا دی چې دا ښځه به د اخري خاون سره د ابودردا صاحب روایت چې کوم دی په هغې کې دا راځي چې نبی علیه السلام وفرمیل چې دا ښځه به د اخري خاون سره د کم کس سره چې د دې اخري نکاح شوې ده او د هغه په نکاح کې دا مړه شوې ده نو دا به د حق اخري خاون سره. دا سوال خو ختم شو جی. دویم یو کس سوال کوي چې یو سړي منښته کړی د یو څیز یې منلی دی نو دا چاله ورکولی شي چاله نشي او که د خوراک څیز دی نو په چای خوړلی شي او په چای نشي. جواب یو سړي یو څیز ومنو هغه د خوراک څیز دی یا پیسې دي هر څه چې دي نو ګوره دا یاد ساته چې دا څیز نه په اصولو خوړی شي. اصول دی ته وایي لکه ستا مور او پلار تا یو څیز ومنو نو مور او پلار دی نشي خوړی نیو نیکه دی نشي خوړی داسې پسې ځه په اصول هم نشي خوړی او په فروع هم نشي خوړی. فروع دا دي چې ستا بچی نشي خوړی ستا نوسی نشي خوړی ستا کړوسی نشي خوړی داسې پسې ځه. ټیک شوله که نه نو په اصول او په فروع نشي خوړی په خپل هم نشي خوړی. صحیح شوله که نه. او که خاوند منښته کړی ده نو ښځې نشي خوړی او که ښځې کړی ده نو خاوندي نشي خوړی. د دې نه علاوه به څوک خوري نو غریبانان به خوري فقرا به خوري مسکینان به خوري. که مالدار سړي وخوړه ګوره منښته نه کېږي مالدار به یې نه خوري. رورې خوړی شي خو چې غریبي خورې خوړی شي خو چې غریبی. ټیک شوله که نه. نور د تره زامن او ماماګان او د ماما زامن رشته دار نور ټول خوړی شي خو په شرط د دې چې ګورې غریبانان وي. که مالدارو د وس دس خاوندانو ټیک شوله که نه نو ګورې بیا دا منښته ټیکه نه ده. دا به غریبانان خوري دا به فقرا خوري دا به مسکینان خوري. دغه شان که نغدې پیسې وي نو هغه به څه ورکې هغه به هم دغه شان خلکو ته ورکې. ټیک شوله. دا سوال هم ختم شو. دریم سوال دا کوي یو بنده چې یو کس ښځې ته داسې وویل چې ته په ما حرامې او زما ستا رشته ختمه ده. ټیک شوله که نه نو دلته مسله څنګه ده. نو جواب یو سړي خپلې ښځې ته وویل چې ته په ما حرامې نو دا طلاق لفظ دی. په دې سره دا ښځه څه شوه یو طلاق باین ورته راغی دا په یو طلاق سره د نکاح نه ووته فی الحال د نکاح نه څه شوه ووته. د دې نه پسې ورته ویل چې زما او ستا رشته ختمه نو په دې سره اوس هم نه کېږي ځکه چې په یو طلاق سره دا د نکاح نه وتلې ده په حرام ټکي سره دا د نکاح نه ووته. که دې نه پس دې طلاق ورکویم طلاق ته څه ځای پاتې نه شو. ټیک شوله. خو د نکاح نه وتې اوس پردی ښځه ګرځېدلې. اوس که غواړي دوی په باهمي رضامندۍ سره یو بل سره خوشحاله دي رضا دي نو مهر د مقرر کی ګواهان د کینی او تجدید د نکاح دیو کی نکاح دي سکی واپس تازه کې خدا دی یاد ساتي چې د خاوند ته بیا 2 طلاق پاتې شو کاغه مور لور کړ نو مکمل به دا ښځه صحیح د نکاح نه وتی. دا څو ضروري مسلې مرګرو ته پوښتنه کړو په خپل واورې د مرګرو سره هم شیر کوي. وصلی الله علیه